رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال صلى الله عليه وسلم إلى النار قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. دا تفصیلی حدیث تے او د یو واقعي تذکرہ ده پکې او تعلق یې هغې خبرې سره دی چې کوم سړی ځان په خپله مړ کي نو دی به جهنم ته ځي. د هغې یو مثال پکې پیش کېږي او هغه دا دی چې سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې مونږه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا په غزوه خیبر کې یو ځای وو. فقال لرجل ممن يدعي الاسلام د یو سړي په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه سړی داسې و چې د اسلام دعویدار و. نبی فرمایل هذا من اهل النار دا سړی جهنمی دی. ګوره د غیب علم الله سره الله نه سوا بل چاته پته نه لګېږي چې د دې سړي ځای جنت دی که جهنم دی. خو الله خپل رسول ته بعضې غیبونه ښودلي دي، بعضې پټې خبرې هغه ته ښودلي دي او په هغې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کوي. دیتا د قرآن په اصطلاح کې انباء الغیب وي، د غیب خبر ورکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه بهر نه دی وتلی په دې مقصد چې څه علم حاصل کی. کتاب یې نه دی ویلی، استاد یې نشته دی، لیکن د هغې باوجود هغه ډېر د ماضي سره متعلق بعضې خبرونه ورکړي دي، مستقبل سره هم ورکړي دي او د یو مسلمان په حیثیت زمونږ د ایمان دی چې هغه خبرونه صحیح دي. ځکه چې دی د الله د طرف نه پیغام ورکوونکی دی، دا ورته الله ښودلي. ته علم غیب نه وایي، علم غیب هغې ته وایي چې هغه انسان په خپل علم معلومولی شي. لکه یو سړی وایي زه د ځمکې پټه دفینه معلومولی شم، دا سړی مسلمان نه دی، دی دروغ وایي. دفینې معلومول دا د الله کار دی. یو سړی دا وایي چې ما ته دا پته لګېږي چې کوډه کم ځای پرته ده، دی هم هغه شانته دی، غیر مسلم دی، ځکه دې تعلق غیب سره دی. د الله رسول په خپل علم په بنیاد په غیب نه پوهېږي، البته هغه ته الله بعضې څیزونه ښودلي دي، بلکې د بعضې خو چکر هم ورکړی. لکه مونږ جنت او جهنم نه یې لیدلي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو چکر هم لګولی دی، خپل سترګو باندې لیدلي. و دې ته علم الغیب نه وایي، دې ته انباء الغیب وایي، د غیب خبر ورکول. بعضې څیزونه الله خپل رسول ته ښودلي، بعضې مغیبات یې ښودلي. دا سړی په څه مري نو دی په کفر باندې مري، الله خپل رسول ته د دې خبر ورکړی دی. که دا ونه وی نو بیا به قرآن مجید سره تصادم راځي دی. قل لا یعلم الغیب من فی السماوات والارض الا الله.
او آیا د غیب په خبر باندې د الله نه سوا بل څوک نه پوهېږي، که د اسمان غیب وي او که د ځمکې غیب وي. که سړی دا وایي چې دا رسول الله ته معلوم و پخپله، نو بیا به نعوذ بالله قرآن سره مخالفت راشي. دا ټیک نه دی. یو سړی په خپل علم په زور غیب ته نشي رسېدی. کله چې الله غواړي نو ښیي چاته. هغه واقعه د معراج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول پړاو د هغه مسجد اقصی و. مسجد اقصی د مکې مکرمې نه هو بلا 100 کیلومیټر لرې دی. واپس چې راغی نو مشرکینو یې پورې خاندل چې دا څنګه ممکن ده چې ته د شپې په حصه کې څه حصه کې مسجد اقصی ته لړې، بیا اسمان ته لړې، جنت جهنم دې مریدل، الله سره ملاقات دې وکړو، بیا په هغې شپه کې واپس راغلی. بیا حدیث کې راځي مشرکینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه وکړل. مثلا د دروازې باره کې تپوس وکړو، کړکۍ باره کې تپوس وکړو. دا ښکاره ده یو سړی چې یو ځای ته لاړ شي نه هغه هلته کړکۍ نه شماري، نه دروازې شماري او نه بلبونه شماري. دا غیب و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره. او حدیث کې راځي کروب تو قربتن، زه ډېر مخمسه کې ډېر تکلیف کوم ختمه چې دوی ما نه کوم تپوسونه کوي نو دا به زه څنګه جواب ورکوم. فرمایي الله ماته مسجد اقصی ښکاره کړو. دا غیب ده د هغه ځای نه، لیکن الله یې خپل رسول ته ښیي. دي چې به کوم تپوس کو نو ما به هغې ته کتل او جواب به مې ورکو. دا ښودل الله کوي. د نبي خپل علم کې علم د غیب نه وي. خو چې کله نبي نه پوهېږي په غیب باندې نو بل به څوک پوه شي. عالم الغیب د الله ذات دی. او کله چې الله غواړي نو بعضې رسولانو ته بعضې د غیب خبرونه وښیي. دلته کې هم دا دې څوک نه وایي چې دا خو جي پټه خبره نه ده او چا ته پته نه لګي چې څه کېږي. دا زمونږ ایمان دی چې پټه خبره ده. لیکن نبی ته نبی وایي په دې وجه چې هغه له الله خبر ورکوي. نبا خبر ته وایي. نبی معنی خبر ورکوونکی، دا الله د طرف نه خبر ورکوونکی. او رسول معنی دا الله د طرف نه پیغام ورکوونکی. نو دا هغه د الله د طرف نه خبر ورکو چې دا سړی جهنمي دی، یعنی د اسلام مدعی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جهاد کې شریک دی، لیکن هغه ته وښودلی شو چې دا سړی جهنمي دی. فلما حضر القتال، جنگ له چې دی راغی، قاتل الرجل قتالا شدیدا. دغه سړي دا چا باره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې جهنمي دی، هغه ډېر زیات جنگ وکړو، قتال شدید یې وکړو. فاصابته جراحه، زخمی شو، جنگ کې زخمی شو. فقیل یا رسول الله الذي قلت، دا ویلی شو چې دا الله رسوله د چا په باره کې چې تاسو ویلو چې انه من اهل النار، چې دا جهنمي دی، فانه قد قاتل اليوم قتالا شدیدا، نن خو هغه ډېر سخت جنګ وکړو، وقد مات او مړ شوی دی. نو مطلب دا خو شهید شو، مړ شو. فقال صلی الله علیه وسلم الى النار، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مصیره الى النار، د ده تلل جهنم ته دی، دی بیا هم جهنمي دی. دا ولې وایي؟ دا په دې وجه وایي چې الله خبر ورکړی دی. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفصیلات نه کوي، په دې وجه فقاد بعض الناس ان یرتاب، د بعضې خلکو شک پیدا شي په دې خبره چې دا خو عجیبه ده. مسلمانۍ دعوه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنگ کې شریکېږي او بیا هم دی فرمایي چې دی به جهنمي. شک پیدا شو. فبینما هم علی ذلک، دی گو مگو کی او خلق دا خبره اترې کولې، اذ قیل انه لم یمت، وویلی شو یو کس ویل انه لم یمت، دی جنگ کې نه دی مړ.
ملګری و، هغه ورته ویل دی جنګ کې نه دی مړ، ولیکن به جراحا شدیدا، لیکن دی په جنګ کې ډېر سخت زخمی شوی و. فلما کان من اللیل، کله چې شپه شوه، لم یصبر علی الجراح، نو ټینګ نشه هغې زخم ته، فقتل نفسه، نو خپل ځان یې قتل کړ. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل دی چې هغه څه ګپ شپ سړی نه دی، چې کومه خبره کوي د الله استازی دی، د الله د طرف نه خبر ورکوونکی دی، هغه خبره 100% صحیح. دې کې زموږ دپاره دلیل دا دی چې یو خو د مونږ په دین کلک پاتې شو. د غیب خبر ورکول یو داسې سړي له چې هغه تعلیم یافته نه دی، ګوره باید څیزونه په اسبابو معلوم شي. لکه یو سړی ستا سترګو ته وګوري، پوهیږي، د مخ رنګ ته دې وګوري، لاس د لو نیسي، نو تا ته فلانی بیماري ده. دې ته غیب نه وایي، د آثار وایي. په آثارو چې کوم علم حاصلېږي هغې ته علم الغیب نه وایي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ قسم سبق نه دی ویلی. یو عام بني آدم دی، داسې ماحول کې لوی شوی دی چې تعلیم، تربیت، قلم، کتاب، دا قسمه نشته څیزونه ورسره. لیکن هغه ته چې الله څه ورکړي دي، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، مونږ به تا داسې سبق وښیو چې هغه ستا نه هېرېږي نه، هغه ته نیغ په نیغه الله ښیي. نو دا الله هغه ته وښودل، دا د هغه د نبوت دلیل دی، د علم غیب دلیل نه دی. علم د غیب خو مخلوق سره نه وي، دا الله طرف نه خبر ورکوونکی دی، الله خبر کړی دی. نو دی سړی قاتل د خپل ځان دی، خپل ځان یې قتل کړی. فاخبر النبی صلی الله علیه وسلم بذلک، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د اطلاع وکړی شوه چې دا سړی مړ شوی نه دی، بلکې د ځان په خپله قتل کړی. فقال الله اکبر اشهد انی عبد الله ورسوله، دا د خوشحالۍ هغه آواز دی، شک یې نه دی. وی فرمایل الله د ټولو نه لوی دی. ګوره ما له څنګه خبر راکړی دی، اشهد انی عبد الله ورسوله، د ویلو څه ضرورت دی؟ ضرورت یې په دې وجه دی چې زه د الله استازی یم، او دا خبر الله مال راکړو. که الله مال نه وی راکړی نو ما نشو کولی، ځکه د الله بنده یم، بندګانو ته د غیب علم نه وي. انی عبد الله ورسوله، زه ګواهي کوم د دې خبرې چې زه د الله بنده یم او د هغه پیغام رسان یم. رسول منې خبر وړونکی، پیغام وړونکی، زه د الله رسول یم. ما چې څه ویلي د ځانه مې نه دی ویلي، بلکې د الله د طرف نه مې ویلي، او الله دروغجن نه وي، الله بې علمه نه دی. دنه دا معلومه شوه چې کومه پیشنګویي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، اب 100 په 100 کې پوره کېږي، ځکه د الله رسول دی او دا خبره هغه الله ورکړې. ثم امر بلالا فنادى في الناس، بیا حکم وکړه بلال ته، هغه خلقو کې آواز وکړو، وی فرمایل انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمه، یقینا نه به داخلېږي جنت ته مگر مسلمان نفس. جنت ته هغه څوک ځي چې مسلمان وي، کافر غیر مسلم هغه خلق چې د هغې په لا اله الا الله محمد رسول الله عقیده نشته، دی جنت ته نشي تللی، هر څوک چې. دویمه خبره یې دا وکړه چې وان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، دا سړی دا کم چې دی تایید د دا خبره د دې خبرې چې دا سړی مسلمان نه و، دا چا چې ځان قتل کړو دی مسلمان نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي بېشکه الله خامخا تایید کوي د دې دین، مضبوطوي به دا دین بالرجل الفاجر، په ګناهګار سړي باندې. فاجر کله کافر ته هم وایي. دلته یو بله بنیادي مسله راځي، هغه دا دی چې په جنګ بدر کې یو مشرک راغلی دی او هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه به ستا امداد کوم. کافر دی، مشرک دی. هغه ورته وفرمایل انا لا نستعین بمشرک، مونږه د مشرک تعاون نه اخلو، مشرک نه امداد نه غواړو.
که اسبابو کې نو هم ته نه واړو هغه واپس سبا له بیا راغی چې راغلی و چې یا رسول الله ما ایمان قبول کړی دی او زه ګواهي کوم چې د الله نه سوا بل اله نشته دی او سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نه ته د الله رسول یې د دې نه خو دا معلومیږي چې د مشرک نه مسلمان امداد نشي اخیستی دا روایت د سنن نبی داود دی چې مشرک سړی به د مسلمانانو په فوج کې نه جنګېږي د دې وجه نه نن د بعضې خلقو رایه دا ده چې غیر مسلم نه مونږ امداد نشو طلب کولی ګوره امداد دوه قسمه وي یو هغه امداد وي چې انسان معلومات یو بل سره شیر کړي یعنی د خپل ملک پټ معلومات چاله ورکړي دا خو ګناه دی دا جایز نه دی دا نه مخکې جایز و نه اوس جایز دی قرآن مجید صاف فرمایلی لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یلونکم خبالا غیر مسلم کا هغه چین دی او که روس دی او که امریکا ده او که بل څوک دی او که بل څوک دی هغې ته خپل رازونه نه ورکوي دغه تعاون خو جایز نه دی پاتې شي جنګونو کې تعاون کول نو آیا دا حدیث چې موږ وایو کوم انا لا نستعین بمشرک نو زمونږ د هغې نه امداد غوښتل د دې حدیث خلاف خو به نه چرته نو بعضې خلق وي چې دا ناجایز دي ځکه چې لا نستعینو بمشرکن لیکن شاید د خلقو حدیث نه ویلي صحیح احادیثو کې راځي چې غزوه حنین چې ډېر رستنی جنګ دی پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صفوان بن امیہ دا یو کافر دی مشرک دی هغه جنګېدلی دی واقع د هغه سره د هغه په ملګرتیا کې جنګېدلی دی محدثین وایي دا حدیث دلیل د دې دی عملی چې دا لا نستعین بمشرکن حدیث چې کوم دی دا منسوخ دی د اسلام په اول کې و داسې لیکن رستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل سره د دې نسخ شوی دی نن مونږه د غیر مسلمونه په خپلو جنګونو کې امداد غوښتی شو د هغې د علم نه د هغې د اسلحې نه دارنګې د هغې افرادي قوت نه مونږه فایده اخیستی شو بارکې دا یو علمي نکته وه امام شافعي رحمه الله هغه د دې تطبیق په دې طریقه کړی دی چې دا اول ناجایز و لیکن وروسته بیا شریعت دا حکم منسوخ کو نو مونږ د معلوماتو تر حده پورې خو نشو کولی معلومات به د خپل ملک چاله نه ورکړو البته د نور غیر مسلمونه مونږه په جهاد کې امداد اخیستی شو دویم جواب خلک دا کوي چې دا په هغې وخت کې دا خبره وه هغې وخت کې دا خبره څه مطلب یعنی د مکی د مشرک نه امداد غوښتل جایز نه و البته د نور مشرکینو نه امداد غوښتل جایز و خو که سړی دې ته سوچ وکړي نو دا هم یو داسې خبره ده چې دې کې د دواړو حدیثونو حیثیت ځان له دی لا نستعین بمشرکن نه مراد به هغه مشرکي چې هغه جنګجو دی مسلمانانو سره نور اختلاف ساتي او جنگ کې د هغې ملګرتیا کوي نو دې لپاره بیا دلایل شته دی داسې خلق هم شته دی چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې جنګېدلي دي مشرکان دي او چې کله مړ شوی دی نو صحابي هغه ته ویلي چې ستا شهادت مبارک شه خو د هغه جواب دا و چې نه زه خو صرف په دې وجه جنګېدم چې زه د مدینې وم زه د دین دپاره نه یم جنګېدلی نو دې نه معلومیږي دا چې مشرک نه امداد غوښتل په عامو جنګونو کې دا جایز دي البته ملکي رازونه د هغې ته نشي ښودلی په بار کې زمونږ باب سره تعلق د دې خبرو نه دی زمونږ باب سره تعلق د دې خبرو دی چې یو سړی خپل ځان په خپله قتل کړي نو دی سړی دی جهنمي دی دا ټوله قصې د دې لپاره کړې ده اقول قولي هذا استغفر الله